بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الحبس. دا فصل دا حبس متعلق ده، قید کولو متعلق. وليس كتاب باب ادب القضاء شروع ده، کتاب ادب القضاء. نو دا قضاء دا آدابونه بلکې کوم د سی وایي د احکاماتونه یو دام ده چې کله یو سړي جرم ثابت شي او بار باری کوي نو قاضي باغه د جرم نه منع کوي. منع کولو طریقې دا د چې وی هغه جایز نه ده، نو به جایز طریقه چې سړی په کې د جرم نه مني شي څه دی، نو هغه حبس ته قید کول دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د حضرت ابوبکر او عمر او عثمان رضی الله تعالی عنهم زمانہ کې حبس باقاعده قید خانه نه جوړه کړي، بس چیرته جمعات کې یو ځبل ځای کې به سړی وتړلو. بيد علي رضی الله تعالی عنہ زمانہ کې حبس شروع شو. اول کې کمزور شان جوړ کو هغه خلکو سورې کو، بس به مضبوط جوړ کو. دا غینا به په دور اسلامیه کې دغه حبس قید دا شروع شو. دا جایز دی ښه. دیر بار حاصل دار منګه هدايه نکاح کې ویلو که تاسو ذهن کې کم کس به من قید کو، کم کس مستحق د قید کول دي. نو اوري پچا باندې چې حق واجب ویو ادا کولو باندې قادر وي دوا او ني ادا کوي دري قاضي به قید کوي. نو که بچا حق نو واجب یا واجب او ادا کولو قادر نو یا ادا کولو قادرو خو ادا کولو یې لکه دلته بنا مثلا نږدې راشي ادا کولو یې به زه خو ادا کوم نه به نه قید کوم. راضي والله. قال قدري مولا فرمایي واذا ثبت الحق عند القاضي، کله چې حق ثابت شي د قاضي باندې باندې چاله ک بلانکی باندې د بلانکی حق دی صحیح شو او صاحب حق د قاضي نه مطالبه وکړه چې حق نه راکړي قید کا. صاحب د قدرت فرمای مخه سره به قاضي نه قید کوي. اصل کې د دې دوه صورت دي، ما ته متوجه شئ. په گواهانو سره ثابت شوی د چې حق په پورې دی او کنه په اقرار سره چې اقرار یې کړي او حق روانه پورې دی. نو که په گواهانو سره ثابت شي بلانکی معنی حق دی او صاحب حق مطالبه قاضي نه وکړه نه را کوي قید کنه مخه سره به قید کوي. دا اخیره کې ذکر کړي. او کچري اقرار یو کو جی په ما باندې حق دی د قاضي په مجلس کې او صاحب حق تقاضا وکړه قاضي نه چې قید کنه وس به ډایرک نه قید کوي. او به وایي جی ما خو وس اقرار وکم نه مې پیسې ورکزن سمینی دی راوړي، ما خو تاسو مال مهلت راکوي. نو چون کې دل ټال مټول نه دی کړي. څه ټیم چې به اقرار سره حق ثابت شو غینه بس هغه وخت کې اوس فورن پیسې نشته، ټال مټول تر اوسه کړي نه دي. نو قیدی کولی او ته وویل چې پیسې راوړل ولې ککبې نه ورکولې به قید کو. او د گواهانو په مسله کې چې گواهانو وې دې سړي باندې حق پورې دی به فورن قید کولی. دا اوس پورې انکار کول کنه دا خو نه مني. دا د انکار ټال مټول قید به کو ګوره یو دا. او طلب صاحب الحق، صاحب الحق مطالبه وکړه حبس غریمی چې زما څوک مقروض دی هغه قید کړي. لم يعجل قاضي بجلتی نه کوي به حبس د بقید کولو. وامره امر به کې د تبدفع ما چلک کم حق در باندې پورې دی ورکاغه بدفع ما ورکاغه حق علیه کم چې پتا دی کم چې بد دی هغه دی ورکی معنا پتا کم دی. برګوري جی اصل کې صاحب د هدايه وای دا حبس چې دا د مماثلت سزا د ټال مټول نه چې کله د اقرار وکړو تر اوسه ټال مټول کړي نه دي. نو څنګه والله سزا ورکو چې هغه په هغه بدل لازم نه ده. لأن الحبس چې د جزاء د مماثلت ده، مماثلت باول ثابتي کې به بد جزاء ورکو. فلا بد من ظهورها، ضروري ده ظهور د مماثلت. وهذا اذا ثبت الحق، دا مسله علاوه چې کله حق ثابت شي په اقرار باندې ته ویل میو کنه. لانه لم يعرف كونه مماثلا، ځکه کله چې اقرار وکړو
نو اوس نه د معلومه شوی چې د مماثلت کړي دی ځکه اقرار یې لوس وکونو مماثلت خود اقرار نه بس کیږي حق ثابتېدل نه بس کیږي د معنی غیله وس ثابت شو فی اول الولد کې فلعل طمع کریشي دي سړي تمر لرلا فی الامهال چې مال به مهلت راکې ځکه ځان سره د قاضي مجلس ته چې اقرار یې کول او مال نه دی راوړی ولې نه دی راوړی چې ما خپل تاسو به مهلت راکوي نو دا ټول مټول نشو فلم يستصحب المال ځان سره مال نه دی راوړی فاذا امتنع چې اقرار یې وکړو او قاضي وته ول ورکه د دینه پسې کنه ورکې بس مماثلت دی وس ټال مټول دی نو اوس به د هغې جزا راشي حبس نه پوهېږي بیا لګه فاذا امتنع بعد ذلك كشردين پس من شو حبسه قید بکی لظهور مطلعه ځکه ټال مټول ظاهر شو اوس راشي غبل تماچ شروع کې ویلو اما اذا ثبت کچره حق ثابت شي بګواهانو حبسه ډایرک به قید کی حبسه دی لکه حبسه نه دی کا حبسه وای حبسه قید به کی کما ثبت الظهور کما ثبت څنګه ثابت شي ډایرک به قید کی ولید چې وسه پورې انکار کولو مدعی مجبور کړو غواهان را وصلو ته خدا مماثلت وکنه لظهور المطلب انکاره دا دراله مماثلت د ظاهر شوی کنه چې وسه پورې انکار کولو مماثلت سزا قید دین هغه د الریډی کړه ډایرک به قید کی تاسو پوه شولې قال قدري مولا فرمای فین امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلا برغوريجي امخ کې مسله کې ویل ډایرک به نه قید کړي چې اقرار یې وکړو دا به وی چې لکه حق ورکا اوس کوم نه شو اوس به قید کړي ناراضي ورلا په یو سړي باندې حق ثابت شو او په ادایګۍ کې اټال مټول کولو من شو نه ور کولو نو دوه قسمه حقوقو کې قاضي قید کولې شو څو قسمه اول هغه حق کې چې بده باندې پوری او دغه حق بدل د سره ور سره د مقروض سره چې د کم حق بدل ور سره یعنی حق په زکه پوری دی چې د سه بدل دی دې کې به قید کوي څه مطلب د چانه مبیا خسته د پیسې نه دی ور کړی نو څه بده باندې پیسې پوری دي کنه بدل اشتري مبیا دې کې به قید کوي پوه نه شوي او دویم نمبر کم حق چې بزان باندې په عقد راوسته دی لکه نکاح یې کړی دا مہر پر راغله لکه رچانه کفیل جوړ شوی دی مہر پر راغله نو عقد په واجبې حق راغله دی کې به قید کړي څو حق شو دوا د کم حق په وس کې جوړ سره بدل موجود دی او کم حق چې د عقد په وجه راغله دی کې به قید کړي دین علاوه نور حقوقو کې به نه قید کړي ویږي به ګورئ فین امتنع کچری دا مقروض دا من شلو مقروض مو وای چا باندې چې حق دی من علی الحق حبسه قاضی به قید کی فی کل دین بار دین کې لازم او بدل کوم چې بدل لازم شوی دی بدلا عن مال راشا چې هغه بدل وی د غدین بدل وی د دس یو مال حاصل فی دی شرد بلاس کې حاصل لکه كثمن المبيع مبيع د كثمن المبيع لکه سمن د مبيع د سره مبيع ور سره ده او دا غي سمن پاتې دي او التزمه دویم لازم کړي بزان باندې حق دي بعقد باقد باندې کلمهر لکه مہر بزان لازم کړي والکفالت یو کفالت کړي د بزاني پیسې لازمي کړي لانه اذا حصل تاسو پوه شولې د دوړو حقوق کې به ولې قید کوو وای ځکه د کوم حق ایواز چې د سره موجود وي په دغه ایواز باندې دا مالدار دی کنه مالدار سړی چې ادایګی نه کوي نو دا ټال مټول دی قید کوي مبیا ور سره دا سمن به پوری دي نو مبین حق ادا کولې شي چې خرڅ کوي او نه ادا کوي دا ټال مټول دی کنه قید کوي نه رسي به او دا قد والا مسلم کوي لانه اذا حصل المال کله چې مال حاصل شي د بلاس کې ثبت غناه به ثابت شولا مالداری د دې سړي من علی الحق به بده مال باندې کنه او داینا ادا کوي اصل کې مالدار سره قید کولای شي چې ادایګي نه کوي غریب نشي مخکې راځه دویم مثال کې عقد کې الته چې کله د اقدام باقد کولو په نکاح یا په کفالت باندې معلومیږي د وسته ذکر دا کارونه کوي
چې وسشتره به حق نه ادا کوي قید کوي او اقدام د علی التزام پزان باندې لازم اولو د مال به اختیاري په خپل اختیار دلیل یساره دا د مال درې دلیل له اذ هو لا يلتزم ازګه دا پزان باندې مال نه لازمي مگر کله لازمي کله چې په ادایګي قادر وي الا ما يقدر على ادائه مگر هغه مال چې قادر وي دا دغه بادا کولو الکه د مہر نه کم مہر مراد ده برګوري مہر په دوه قسمه یو معجل وی حالا ادایګي وي او یو مہر مؤجل وی شرط کال دو کال بس وي نو قید کی به کم کی حالی کی زکه دې کې ټال مټول کی معجل کې نه والمراد بالمهر معجله معجل مہر دې دون معجله قال قدري مولا فرمای د دې دوه حقوق نه علاوه نور کې نشقیت کوله ولا يحبسه نشقیت کوله فيما سوى ذلك دې دوه نه علاوه خو علي نشقیت کوله برګوري توجه دوه قید دي خاله نشي یو دا چې دی ول زه غریب ما او که د خپل غربت اقرار نه وکړي به قید کولای شي دا خو معلومیږي اجمال لار دی زکه وای چې زکه دانه وای چې زه غریب ما او دویم چې مقابل سره گواهان په دې خبره معنی چې د سره مال له نه پیږي په دې دوه حقوقونه علاوه نور حقوق کی نشي قید کولای خو څو شرایط سره دوه یو دا چې دا ویلي دا وای چې زه غریب یم دا وای کدای نه ویل به بنور کوم قید کولای شي او دویم مقابل سره د چا چې په حق دغه سره گواهان نه په دې خبره جی چې د سره مال دی الی نه شکایت کولای کاغه گواهان ثابت کړ چې مال ور سره دی په ډایرکټ قید کولای شي به دې نور کوم قید کولای شي په یوه به کنه لنډه دا به دغه دوه حقوق کې بغیر د دې دواړو قیدونو شرایطو قید کولای شي او د نور بدی نور حقوق کې بدی دوه شرایط شي ولا يحبسه فيما سوى ذلك اذا قال غير راشي کله چې دی ول فقير ما الا يثبت غريمه مگر دا غریم قرض خوای ثابت کی چې ان له مال د سره خو جمال شته به بدی نور کوم شي فيحبسه قید کوي به ولانه لم يوجد دلاله اليسار فيكون قول من عليه دا دیر بار دلیل بشکی چې د نور حقوق یې نشي قید کوله وجه سره خپل اقرار نه دی کړی چې زمالدار اصل دا چې سړی دی غریبی دا ځین کې کینه وایخه ځکه سړی چې څنګه پیدای شي د سره مالی نو اصل دا چې سړی دی تندست وي د مالداری د عارض دی درست راځي من اتم ماده ویل د الاصل فی صفات العارضه العدم اصل بصفات عارضه او کې عدم دی نو مالداری کې اصل عدم دی له صفات عارضه نه دی دا په دې ځان پوهه کوي ښا اصل دار چې غریب دی نو چې کله اقرار وکړو چې زمالدار به به قید کو حق نه ادا کوي ځکه په اقرار سره شی ثابتيږي او یا گواهانو سره ثابت کړل چې دا مالدار دی به قید کو او کو دا دوله نه به اصل سره غریبی ده به نه قید کو لانه لم يوجد دغه کنه ندی موجود شوی دلالت الیسار دلیل د مالداري فيكون القول قول من عليه الدين نقول بداغه چا قبلی چا باندې چې دین دی ځکه اصل هغه وي چې غریب ما نوم در قول به معتبر وي تاسو بدل څوک چې د اصل خبره کوي هغه مدعی منکر وي چې ګواهان نه دغه قول معتبري کنه دغه معتبري قال المدعي کڅوک داود یسار کوي د مالداري نه باغ باندې اثبات د غنا دي چې تکړه ش غنا ولا ثابت کا ويرو تاسو پیږي دا یو روایت شو اصل کې درې روایت دي یو دا وشو دویم روایت داري په ټولو مسلو کې دغه دوم مبارک او پاغو کې هم قول د معتبر دی کدی ول ز غریب ما نو ترڅو بګوانو سره مالداري نه ثابت کړي نو بنور حقوق خلاصه کې بولونو دوه کې نشقت کوله چې د کوم عوض د سره د کوم حق عوض د سره په الحال موجود وي باغی کې نشي او کا قدی کړي حق لازم شوی هغه کې نشي کله چې کله د ول ز غریب ما او گواهان نشته درې مرای دا چې کمره ويرو ان القول له الا فيما په اول صورت کې قید کول شي
د قول به اعتبار نه چې غریب ما کوم صورت کې چې د کوم حق مقابل کې د سره عوض وي او پاتې شلو عقد والا صورت هغه کې نشي قید کوله مجموعه د رای شولې یو رای دا و چې ولنو دوه حقوقو کې قید کول شي بقایو کې نشي دوه مرای دا کده ول ز غریب مټولو کې نشي الان کې به ووري اولنې رای دا چې دی ول ز غریب مکانه بهم بولنو دوه کې شي نورو کې نشي دوه مرای دا کده ول ز غریب ما نه بټولو کې نشي دا قول به اعتباري درې مرای دا په کې کدی ول ز غریب ما نه به قید کوو به بقایو کې به نه قید کوو الټه خو مونږ ویل سیمه ویل کنه اول رای سره کدی ول ز غریب ما اولنو دوه کې قید کولې شي بقایو کې نشي د سیدا او دوه مرای دا چې دی ول ز غریب ما ټول کې قید کولې نشي او درې مرای دا اولنی کدی ول ز غریب مولنی کې قید کولې شي بده بقایا او دویم کې او بقایو کې نشي راځي ويروى روایت دا چن القول قول چې لمن عليه الدين چا باندې چې دین دې داغه به معتبر وي کوي ز غریب ما نه بس نه به قید کو فی جميع ذلك بټول کې ولئن الاصل هو العسره اصل سره هغه عسرت یې لیکل کې عسرت دې عسرت دې هغه غریبی دا ويروى بل روایت دا دې چن القول معتبر قول له د چا باندې چې حق دی خو الا فيما بدله ما دغه ده کنه بدله مال مگر باغ صورت کې چې بدل کې مالی نه ولني کې تاسو پوه شولې اوس راشي چې کله خزي ویل زما خاون مالدار شوی دی مال زیتنه فقرا کوا همغه ویلي دی هدايه نکاح کې او خاون ویل چې نه زو سم لا غریب ما د غریبۍ غ بدر کومه لانجش ولا ذکر چا قول معتبری د خاون غ معتبری چا باندې چې حق دی ګور هغه قول معتبر دی خیال مشته کنه ایو مسله د اتفاقی بل مسله دا برګوري یو سړی زما د خالد شریک غلام دی بار بار ویلي ما کریمه عیسی آزاد کړلا نو به که زه مالدار او ما زمان باور کما خالد لا دغه سبب آزاد شي او که زه غریب وم به غلام توایو تر خپل نیمه یې سوګټه او نیم قیمت دی او خالد له ورکه دغه کنه اوس دا خبره چې ما کله نیم غلام آزاد کو زه غریب م کمالدار م کدی کې لانجه شولا نه دلته به حکمدار چې زما قول به معتبر وي ما ول چې زه غریب م گواهان مقابل سره نشته زما قول به معتبري بس غلام ته وې سعی وکا او دی بل مالک لدینی می پیسې ورکا او ما باندې باندې راځي لنډه دار ما باندې به پیسې نو ګوري بلې دوه مسلو کې خاون ول ز غریبم د قول اعتبار دی من علی الحق د کس ول ز غریب ما بده باندې به پیسې ناراضی من علی الحق د قول اعتبار شو کنه راضي ول او په نفقه کې القول قول الزوج معتبر دی کم قول چې زم موثرم غریب ما او په اعتاق د العبد مشترک کې بهم قول معتبر دی چې للمعتقد معتق قول نه دا دواړه مسلې چې دي کنه دا دویم او د دریم روایت ملګرتیا کوي دویم او دریم روایت څو دویم خدا و چې مطلقاً من علی الحق قول معتبر شي چې زه غریب يم بس نه به قید کوو دا وکنه وګوره دلته د دواړه مسلې کې من علی الحق قول معتبر دی نه هغه کې نشي والمسالتان چې د دواړه مسلې تؤیدانی تایید کوي القولین الاخرین د اخرو دو قولین او سوال لري برګوري نمتن مسلې سره بس کوي کې خویلی ولنو دوه صورتونه کې من عليه القول من عليه الحق قول نه معتبرو او قید کوو به ویلو کنه نو اوس بس کوو دغه جواب دار دغه تخریج بداسي وکړو چې اولنې صورت او د سیوایا د نفقه ولا صورت او د عتق ولا صورت د دین مطلق نه دی نه چانه دی دین مطلق غي ته وی چې دغه د ختمېدو دوه طریقې ادایګي او عفو دا ویلو کنه او دا دواړه چې د نفقه د دې دوه طریقې او دغه شان تاق د دوه طریقو نه علاوه به نوري طریقې مشته لنډه دا چې نفقه او اعتاق ولکم صورت دی دا دین مطلق
نه دی او الته چې متن کې کومه مسله بیان شوی هغه د دین مطلق متعلق ده چې دین مطلق کې په بولانو دوو کې د من علی الحق نه منل کیږي قید کوو به او بقایو کې برغه منل کیږي پاتې شل دا مسلې د خور دین مطلق نه دي ځکه د من علی الحق مطلق منل کیږي نه پوهیږي په وګورئ والتخریج چې علامه قال فی الكتاب کې کوم مسله کړي قدرت کې دغه تخریج به داسې کوم چې انه ليس بدين مطلق دا خو دین مطلق نه ده بل وسیله بلکې دا خزل نفقه ورکول دا خو وسیله ده دلته د دوه صورتونو علاوه بل یو صورت سره چې کې ساقطيږي څه مطلب دین مطلق چاته وي دین صحیح چې دوه طریقې د ختمې دوه کنه دلته درې مشته کنه څنګه نی خزل نفقه ورکړه نو ته خزه معاف کړه بل طریقې شته کنه څنګه خاون ورکړیم نه دا خزه معاف کړیم نه دا خاون مرش دیم ختم شونه بل طریقه پکې را لکنه حتی تسقط تدریج ساقطيږي نفقه بالموت باندې على الانفاق على الاتفاق په شوي به او دغه شان امام سے بنظمانه د اتاق والا زمان چې یعنی موثق چې نیم یو سړی نیم غلام خپل آزاد کی او به د مقابل د نیمه شي زمان بدمانه راځي وای د دین مطلق نه د امام سے وای او متن کې کوم مسله وا چا متعلق و یعنی مطلق و او زمان د اتاق وکذا عند ابي حنيفه رحمه الله زمان له اتاق چې دین مطلق نه ده ثم فيما كان القول قول المدعي الاكبر وګورئ اوس هغه صورتونه کې لکه د اخیری صورتونه کې خیلمي قول د موت او لنو دو صورتونه کې قول د مدعي معتبرو من عليه الحق نو کنه متن کې دا سویلیو نو کوم صورتونه کې یعنی ولنو دو صورتونه کې چې قول د مدعي معتبر دی چې قاضي صاحب ادایګي نه کوي قید کا اوس به قاضي قید کوي او په دې دریم صورت کې چې هغه اقرار وکړي چې او مال را سره دی به هم قید کوو کنه دریم کې مونږ ویلو یاره نه ير شو څنګه مونږ ویلو چې ولنو دو کې به قید کوو ویلم نو او دریم کې اقرار وکړو چې مالدار به هم قید کوو یا ثابت کړل غوانو سره مقابله چې مالدار دی به هم قید کوو لنډه دا ولنو دو کې چې قید کولو دریم کې چې د په اقرار یا په غوانو سره ثابت او چې مالدار دی چې قید کوي نو څومره به قید کوو مسله دا ده او ته وګورئ ثم فيما به باغ صورت کې کان القول چې هو قول د مدعي لکولنو دو صورتونو کې چند له مال اندر بار مال اشتري او ثبت یا د اخیری دریم صورت کې ثابت شول به بینه باندې چې د سره مال اشتري فيما كان القول قول من عليه هغه صورت کې چې قول د من عليه الحق معتبرو حقوق د مقابل غواهان را وصل به بده معتبري کنه نو بدی صورت کې به يحبسو قاضي به قید کوي څومره یو روایت دار دوه مشته یو روایت دار درې مشته یو روایت د کال لورا يحبسو شهرين او ثلاثه یا درې مشته ثم يسأل عنه بروغوري به بعد دوه مشته قید نه بس بل روایت موافق درې مشته قید نه بس دنه بقاضي ته بوسو کې چاله کمال شته کنه کې اقرار وکړو تنگ شوی او جمال شته وایله خو آزاد مکې بس ټیک ده او که وسه اقرار نه کوم معلومیږي چې نشته به دی آزاد کې کبه غریب دی غریب قید کول ټیک نه دی ځکه مماثلت چې تو کوي قید کې به دا خو مماثلت نه کوي ځکه د سره څه شته دی نه نو مماثلت خو غي ته وای چې ادایګي کولای شي او نه ادا کوي ثم يسالونه به ودنه تبوسو کې ویږي کنه مخکې راځي نو مالداری معلومه شول نور به قید کی او که غریبی معلومه شو آزاد به کی فالحبس لظهور ظلمه ده حبس کله دی چې کله د ظلم ظاهر شي فلحال دغه دی کنه کڅم پری خو دلو چې فلحال د ظلم ظاهر شي وانما يحبسه مده دومره موده ولی قید کی نو اصل کې مسله دا د مولوی صاحب دومره موده به قید کی کچری د سره مال وې نو وس به راوړې وې دا چې وسبورم دا وای چې نشته را سره نه معلومیږي نشته ها پتن لګي بوې شوي کنه وانما يحبسه قید کوي به مدته یوم دی پورې ليظهر دې بر چې ظاهر شي مال هو مال ده لو کان يخفي کچری د پټ کړي وې ور خلک وای کنه چلک کمال ور سره وې مړ اوس به ویلې وې ښا معلومیږي چې نشته بس پرې دی دا څومره موده ده د کی مفتبی را روانه ده فلا بد من امتد المده
ضروري ده چې دا موده وګد شي ليفيد هذه الفائده دې بار چې دا فائده خو ورکی کنه فقدر امام محمد رحم الله د دې مودي اندازه مقرر کړي بما ذکرو کوم چې ذکر شولا دوه مشتیا درې او يروى غير ذلك من التقدير او روایت شوی د دین غیر اندازې نورم لګول شي هغه د یوم میشم ده او اربعه د څلورم ده الى 6 اشهر تشفق مشته پورې ده صحیح روایت دار مفتابه برګوري چې څومره به قید کړي دومره موده به قید کړي چې قاضي ته اندازه ولېږي کمال ور سره وي راوړی به او تر اوسه چې مال نه راوړي معلومیږي نشته به سزا دی کوي دا موده څومره ده د قاضي ته سپورت ده هغه بګوري د اشخاص موافق بګوري دا ځینې سړي چې هغه کال کا قید کې مال نه وي اگر چې مال ور سره وي ځینې غریبانان داسي چې هغه ورځ قید کې کنه حل وي قید سره نه مخته نو قاضي ته سپورت کوي دي کې خاص موده بیان نشته صحیح دار چې تقدیر مفوض الى راي القاضي ته لاختلاف احوال الاشخاص فيه ځکه اختلاف د اشخاص او احوالو کې فيه د قید په مسله کې پیږي کنه فإن لم يظهر له مال لند دار کمال ظاهر نه شو په دې موده کې بس خلا سبيله بس پرې د الکزيدي یعنی بعد مضي المدة بس مودې د تیرې دونه لانه استحق وجد د مولي اصل کې حکم دار برګوري ټول چې سړی باندې حق د خو غریب دی نشته ور سره نو وس حق دار چې د لمن وخت ورکو مهلت ورکو فنظره الى ميسره تر مالداري پوری وته وګورو اصل حکم داده نو چې قیدم کو او بهم تر وسه د مال اقرار ونو کو چې را سره د معلومیږي چې دا غریب دی ښا او مماثلت ټال مټول نه کوي چې نه کوي مالداري پوری مهلت ور کوي لانه يستحق هذا كذا واسمه مستحق شو ان نظره دل د وقت ورکولو الى الميسره مالداري پوری فنظره الى ميسره فيكون حبسه بعد ذلك الذين بس كم قید کو بیر د مولي سبدا بد سره ظلم کولی ښا مخکې راځي ولو قامت البينه كشريغواني قائم کړه افلاسي برګوري اوس مسله ده کله ګواهان قائم کړي چې خو غریب مربع سره نشته نه دوه صورتونه دي یو دا چې د قید کولو نه مخکې ثابت کړه چې روپۍ ما سره نشته او دویم دا چې قید نه پسې ګواهان را وصل چې روپۍ سره نشته راځي والله ولو قامت البينه كغواني قائم کړه على افلاس بخپل غریبای باندې د مودین مخکې رقیت کېدل نه مخکې یو روایت دار چې تقبل في روایت وفي روایت لا تقبل بالكريمي مي ولا قبل ولا ما قبل وي دا خو شهادت بالنفي دي شهادت بالنفي خو نه قبليږي شهادت سره چې ما سره مال نشته ګوره رس برا شيخه گواہی چی دا په اثبات کې د بنافي کې دا نه رسي به دا دویم رأي راجح ده وعلى الثانية عامة المشايخ قال في الكتاب تاسو پیږي کنه البته چې قید کړلو بعد الموده به ویجی ګوان را وسلمان نشته وس به ولمنوها سیدار وس به منو ولی وس د ګوان په نفي معنی منل ندي بلکې دا دومره قید چې شو به مال نه ظاهريږي معلومیږي نشته دی وجنه دی راځي ورلا ولا دي کتاب کې چې ویلي خلا سبيل او دې څه مطلب دی دا ان شاء الله کتاب الحجر کې راشي را لمانه دا چې دا سره به برید دا غریب دی او بل د چې کوم قرض خواګانی دي چې به غرضونه دي او ته به وي وس پسې شي قاضي بدا سینه کوي چې قرض خواګانو ته ولوي چې لکه د بسې بشاتنو نور بسې کېږي دا سینه چې دا غریب څه ګټي او تاسو نه ډاري کوي نه حایل بنه جوړيږي څه به پس دا به پریدو چې څه ګټل قرض چې به قرضونه دی به ډاري کوي دبل ترشي نه معنی دا ولا يحول حایل بنه جوړيږي بینه او د ترمنځ او مابین د غورماو کې حایل بنه جوړيږي ها وهذا كلام في الملازمه دا اصل کې کلام په ملازمت کې دی ملازمت کې څه مطلب د داینین چې دی هغه به د بس لازم جوړيږي چې بس کم ځای لذي بس زیبا کنه دا کتاب الحجر مسألة ده وسنذكره في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى تاسو پوهې شولې ولې چې لکبر وګوري زړه مسله را مات کړي او جدار جامع صغیر کې بدل ذکر ده جامع صغیر کې ذکر دي
یو سړي د قاضي په مجلس کې اقرار وکړو چې ما باندې جی بالکل حق شته دی نو هلته دا ډایرک قید کوي حالانکه موږ قدرت کې ویل چې اقرار یو کو ډایرک به نه قید کو ټیم به ورکو د څه وکنه تاسو ګورئ وفي الجامع الصغير کې راغلي رجل اقر اقرار یو کو عند القاضي بدين عند دين فانه يحبسه قاضي به ډایرک قید کوي هغه نه بس به يسال عنه دنه موافق د مبارک به خلکو نه تبوس کې چې مال شته کنه یا به دنه کوي نبی دادی فین کان موسرن کمالدار وختلو نو بس ابدا حبس او قید به ول همیشه کی او کچری موثر وختلو نه تبوس نه بس خلا سبیلو نه د جامع صغیر او قدرت مسله کې ګساسو زین کې راغلي اختلاف دی تناقض دی کنه دی نو صاحب د هدايه حل کوي و مراده وای مسله خو ما غاصل لکه مش قدرت کې وا پاتې شول د جامع صغیر کې امام محمد رحم الله مراد دار توجه چې د قاضي په مجلس کې اقرار وکړو معنی دا ده چې دین مخ کې یو پر اقرار کړو او به ټیم ور کړی دی اوراله دوباره او بهم ادایګی نه کړو بهم وایي قاضي په مجلس کې چې په ما حق شته به هو ټیم ملاو شوی ټال مټول ثابت شوی به قید کا پوه شئ دا مطلب دی او یای مطلب دا دی د جامع صغیر د مسلې د اقرار چې کړو د قاضي مجلس کې نه وکړي تسی وایا به ووري د دین مخ کې یو پر بل ځکه اقرار کړو چې په ما حق شته دی او بهم ادایګی نه کوي او به د قاضي مجلس سره لیلته دوباره ویلا په ما حق شنوس به فورا قید کی وس پوه شولې حل باندې نو ګورئ مراد امام محمد رحم الله دار اذا اقر عند غیر القاضي دا ما ارستو کړو ها دغه کنه چې اقرار یو بر د قاضي د مجلس نه غیر کړو او سی دوباره وکړو نو وستال مټول والا د ډاری کې قید کا او قدرت مساله خدا و چې مخ کې اقرار نو کړي او دویم وره او عنده مره یا د قاضي مجلس کې او بیر کړو دای دوباره دی او قدرت مساله سره قاضي مجلس کې اوله بیر کړي نه مخ کې کړي او نه مخ نه د قاضي مجلس نه غیر اقرار کړي دی او نه د یو بیر مخ کې د قاضي په مجلس کې کړي قدرت مساله غو صورت کې و بهرحال فظاهرت مماثله ودي صورت کې مماثله ظاهره شنو والحبس اولا وذا خبره چې کله نه به قید کو والحبس اولا کله نه به قید کو اول قید بر کله نه او موده د قید به څومره دم جامع صغیر کې ذکر ده خدا او د قدرت او د جامع صغیر مسله بده کی ودا قدرت هغه منګه ذکر کړله قد بینا فلان یید دوباره نه ذکر کو پوه نه شولې به قال قدرت مولا فرمای الکه یو سړي باندې د خزې نفقه او ادایګی نه کوله خزې قاضي سیب ته ویل چې جی دا نفقه نه ادا کوي قید کنه قاضي به قید کوي کنه و یا قید کوي به کنه ويحبس الرجل او قید کیږي به سړی بنفقه د خپل خزه کې ولې ځکه دا ظالم دی به امتناع باندې چې کله قاضي فیصله وکړه ته به خزې لا برسره د منګ لکه هدايه نکاح کې تیر شوی چې قاضي فیصله وکړه ته به شدوم روپۍ ورکې او نی ورکې یا خپل منځ کې صلح کړي د دومره روپۍ ورکې ولا او بهم نه ورکې دې صورتونو کې به قید کوي ها بل مسله دا چې یو پلار دی او د بچو حق نفقه نه ادا کوي او بچو قاضي سپته ویل قید کې قید کوي به کنه وینه به قید کوي ځکه پلار ته د بچو په حق ادم ادایګي کی سزا نه ملاويږي ښا لکه پلار چې زوی ملک نو قصاصا پلار وجل کیږي نه وجل کیږي ها کله زوی په قرض او نه ادا کوي الګ ولټه می ویل برګوري به توجه کله زوی په بلار قرض او قاضي صاحب ته ویل د بلار می قرض نه ادا کوي قید نه به قید کوي دغه مسله شو ځکه بلار د زوی په حق کې هغه ته سزا نه ملاويږي لکه قصاص ها وړو بچی دی او نفقه نه ور کوي او چا د بچو د طرف قاضي ته ویل چې قید کا نفقه نه ور کوي به قید کوي وګورئ ولا يحبس او نه بقید کیږي والد پدین د ولد کی لانه نو عقوبت زکه دا قید کول دا خود عقوبت و نه ودا فلا يستحق الولد او حقدار نه دی ولد خپل والد باندې چې دا سزا ورکي لکه حدود چې دی دغه شان قصاص الا اذا امتنع ها کچری من شول دا پلار عن الانفاق علی خپل بچی باندې د خرچینه اوس به قید کو ولیک خرچ نه کوي زی ملکیږي او په خرچه کې رضوی حیات دی
نه یو طرف ته رضوی د مرګ او د ژوند مسله د بل ته د پلار د قید د ناقید ولا اسانه ده یختارو اهون الشرین دا قاعده دلته چلیږي لأن فيه زکبدی نفقه ورکولو کی یا د پلار په قید کولو کی چې نفقه باندې را آماده شي احیا د ولد ده او بل ولانه انا فقط سیو شی د کور نه کړل کنه بس ختميږي او دین د سیو شی د کور نه کړل کنه قید نه کړل کنه قید ام نه ختميږي دین لا برقرار دي او نفقه کی قید نکو او مفت کی ختميږي نه راشه قید کی مفت کی ختم نشي فرق معنی پوه نه شوي ګوره ک بدین کی قید نکوم دین ختميږي نه خیر دینه دی قید کو کنه وابه تلورستو او نفقه کی دا کار دی چې مدت یې رسول ماشومان بالغ شو نه ور کړی نفقه ختميږي نو ګوره مفتو کې قصه ختميږي قید کی ولانه ولا تدارک نکیږي د نفقه سقوط یا ساقطيږي په مضي زمان باندې والله اعلم